که مونږ چېرته د نبي علیه الصلاة والسلام ژوند ته وګورو، ژوند ته، نو اوده کېدلې په دعا دي، پاڅېدلې په دعا دي، خوراک یې په دعا دی، څښاک یې په دعا دی، واده په دعا دی، خادي په دعا ده، غم په دعا دی، حتی چې حاجت ته بارتو نو په دعا تو، چې واپس راوتو نو په دعا راتو، چې په سورلی به کېناستو دعا ده، جومات ته دننه بار دعا ده، کور ته دننه بار دعا ده، سحر مونځ به وکړو دعاګانې، ماښام مونځ به وکړو دعاګانې، د پښمني مال دعاګانې. نو پته لګي داسې چې نبي علیه الصلاة والسلام په ژوند کې ډېرو څیزونو تعلق د دعاګانو سره و. په دې وجه حدیث کې راځي الدعاء سلاح المؤمن، دعا د مؤمن اسلحه ده، دی په دې سره ځان د شرونو نه ساتي، د بدبختۍ نه ساتي. زمون خوږ پیغمبر کله کله به قبرستان ته د شپې پاڅېدو، کله کله به قبرستان ته د شپې پاڅېدو او دعاګانو دپاره به لاړی، مړو ته به یې دعاګانې وکړي. زمونږ د نبي علیه الصلاة والسلام هر یو کار شروع کول او هر یو کار ختمول دا په دعاګانې وه. بیا شرعي اذکار به نبی علیه الصلاة والسلام کول او د هغې نه علاوه به نبی علیه الصلاة والسلام دعاګانې کولې. محترمو دعا سره خپل تعلق دا پیدا کړي.